الله وبرکاته. امید در رب کوم انشاءالله تاسو ټول بخیر صحت په جامه به. زما محترمو، د الله د رسول په هر طریقه کې زمونږ او ستاسو د دنیا او د آخرت خوشحالي نه دي، ترقی نه دي، کامیابي نه دي. اوس وخت کې دا یو خبره ډېره تیزۍ سره چلیږي چې لارو کوڅو کې یو ځای بل ځای داسې دا پینونه قلم ورته څوک وایي، څوک ورته بالپین وایي، دا یو ځای بل ځای پراته وي او دا چې کله یو انسان راوچت کي نو هغه په اصل کې هغه بم وي، هغه د هغه په لاس کې بلاش شي، هغې سره د دې انسان د لاسونه خراب توراب شي. نو په دې باندې ډېرو ملګرو موږ ته عکسونه راولېږل، لاسونه هم پکې موږ وکتل چې ډېر خراب توراب شي. نو دا موږ او تاسو باندې مختلف عذابونه دي. کوشش کوئ چې کله د کور نه وځئ نو په ګسه خپې سره وځئ او بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوة الا بالله دا دعا وای، او بسم الله علی نفسی و اهلی و مالی دا دعا وای یو ځل. کله چې انسان دا دعا وایي دته 3 اعلانات وشي چې بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوة الا بالله، د الله د طرف نه دته یو اعلان دا وشي چې تا ته هدایت وشو، ستا حفاظت وشو او شیطان تا نه لرې شو. مثلا د انسان د کور نه بهر هر قسمه حالاتو سره مخ کیږي، نو یو اعلان دې ته د دې د خپل پیغمبر په طریقه باندې د کور نه په وتو کې دا فایده وشوله چې ستا به حفاظت کیږي. بار هر قسمه تاوانونو، نقصانونو، اکسیډنټونو، د بم بلاست وغیره وغیره، هوایي فایرنګ نه الله به ستا حفاظت. بله دا چې بار به تاسو ګمراه کولی نه شي، شیطان تا نه لرې شو. نو وګورئ موږ او تاسو له د خپل پیغمبر د تعلیماتو مطابق زندگی تیرول پکار. څومره زنانه دې ټیم کې ما ګوري نو زنانو ته وایم چې د خپلو بچو نیک او ښایسته ښکلې صحیح تربیت وکړي. خپلو بچو ته ووایي چې د چا د لاس یعنې پیژني یې نه، داسې بهر د چا د لاس نه چې کوم دی څه څیز نه اخلي، پیسې نه اخلي. نو چې موږ او تاسو د خپلو بچو اوسه نه ښایسته ښکلې تربیت وکړو چې دا ماشوم بچی سیده سکول ته ځي، سیده د سکول نه واپس کور ته راځي، لاره کې یو چا سره بل چا سره ودرېږي نه، چا سره ګاډي ته خیږي نه، که نه. نو دا زنانه غېږه چې کومه ده دا د خپلو بچو دپاره اولنۍ مدرسه د تربیت. نو دا یاد ساتئ چې تاسو په کورونو کې تربیت ونه کوئ که نه، په سکولونو مدرسو کې ګورئ د تربیت نه کېږي. دا یاد ساتئ. خیال لیکلی که ماشوم ورانې وکړي که ملک که نه، نو خلک ورته جواب کې وایي چې مړه دې مور پلار تربیت دته داسې کړی. مور پلار یادوي، سکول استاد نه یادوي، د مدرسې قاري نه یادوي. درخواست کوم چې اعمال کوئ او دغه شان هر فرض نه بعد یو ځل آیت کرسي او یو ځل قل اعوذ برب الفلق او یو ځل قل اعوذ برب الناس. دا چې څوک وایي د بدن به د دین او بدن به د هر قسم شریر او د شر نه به انشاءالله محفوظ وي. چرته مې ښاد او آباد اوسئ. موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ او داسې قسمه مشکوک شیزونه چې کوم دی په لاره کې یو ځای بل ځای پراته وي نو دا مه راوچتوئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.